الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. دا یو مسله ده مختلفة الآراء چې د فقهاو پکې اختلاف دی چې مسا د ښځې او قبله د ښځې نه دا ناقض الوضو ده او کنه ده. اصل کې دا اختلاف د دې ځان لا په قبله کې نه دی، بلکې دا اختلاف د دویو په مطلق لمس د مرئه کې دی چې لمس د مرئه دا ناقض الوضو دی که ناقض الوضو نه دی. په دې باب کې اختلاف دا دی چې زمونږ فقه حنفي هغه دا وایي چې لمس د مرئه په هر طریقه چې هغه ناقض الوضو نه دی. هغه مرأه اجنبیه وي که مرأه د محرماتو نه او که مرأه صغیره که مرأه کبیره، خو تر څو پورې چې مباشرت فاحشه ورسره نه کړي نو دا ناقض الوضو نه دی. او دې رای کې اکثر محققین هم دې د احناف مسلک ته ترجیح ورکړی ده. محققین او علماو کې لکه په سلفیانو کې عبدالرحمن مبارک فوری صاحب هم دا رای مختاره ګڼلې ده. امام شافعي رحمه الله رای دا ده چې لمس د مرئه مطلقاً هغه صغیره که کبیره، محرمه او که غیر محرمه، په شهوت سره که بلا شهوت، لمس دا ناقض الوضو دی. خو چې کله دا لمس وي بلا حجاب بلا حائل نو دا ناقض الوضو دی. امام مالک رحمه الله لمس ناقض وی خو په دریو شرایطو باندې. هغه وی چې که دا درې شرایط پکې موجودو نو دا ناقض الوضو دی، او که دا درې پکې نو موجود هغه یو شرط دا وی چې دا مرأه چې دا به اجنبیه وي. که د محرماتو ښځو له لاس ورور نو په دې باندې اودس نه ماتېږي. دویم دا لمس چې کړی دی نو دا به په شهوت سره که بلا شهوتینو نو په دې باندې دا ناقض د وضو نه دی. او دریم دا چې دا به کبیره که دا صغیره وه نو دا ناقض الوضو نه دی. نو دا درې شرطونه امام مالک رحمه الله ویلی دي. امام احمد ابن حنبل مسلکم دی، بعضی چا د شوافی څخه دا د امام احمد حنبل ته امام اهل سنه وی. دا د دې وجه نه چې دا د مسلک داسې دائري په مابین کې دا د فقهاو، ځکه دا د حدیثو موافق خبره کوي. نو د دنه یو روایت داسې راغلی دی لکه څنګه چې د احنافو رای ده د امام شافعي رحمه الله د رای موافق، نو د مسلک داسې دائر راغلی دی. اوس کوم فقها چې وایي چې دا
لمس د مرئي چې دی دا ناقض الوضو دی، نو د هغوی سره په دې نقض الوضو کې بل څه دلیل نشته، صرف دلیل د هغوی سره دا دی چې دغه آیات دی چې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، دغه آیات ټول وان کنتم جنوبا فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. نو زمون د علماو د شوافیعو او نور علماو چې څو قائل دي په نقص باندې هغه وی چې یو روایت په دې آیات کې لامستم دی یو قرائت، نو بل قرائت په دې کې لمستم او لمستم د لمس نه اخیستل شوی دی په غیر د الف نه، او بل روایت چې دی هغه لامستم په الف سره دی. نو لمس چې په غیر د الف نه واخلي نو هغه حقیقي معنا د هغې لمس بالید دی، نو د لامستم چې په الف سره اخلي د دې معنا بم هغه لمس بالیدی. نو دلته د لمس بالید د دې نه معلومیږي چې لمستم النساء تاسې ښځې لمس کړئ، یعنی لاسم وروړئ. دا لمس چې دی وی دا ناقض الوضو دی آیات نه وی استدلال کړی دی، او کوم کسان چې وی ناقض الوضو نه دی نو د هغویو استدلال د دې روایاتو نه دی چې کوم په دې باب کې راځي، او د هغې نه داسې معلومیږي چې لمس د ښځې بالید دا ناقض الوضو نه دی. امام ترمذی اگر چې فرمایلی دی چې په دې باب کې صحیح روایت نشته، په عدم نقض الوضو کې صحیح روایت نشته، خو صحیح خبره ده چې په دې باب کې صحیح روایات شته چې هغه دلیل دی په دې چې لمس بالید په دې باندې نقض د وضو نه راځي، ماتوالی د اودس نه راځي. هغه به موږ ووایو په هغې کې صحیح روایت د بخاري مسلم هم شته چې هغه او پاتې شو دا آیات چې دوی په استدلال کړی دی. نو په دې آیات کې د ټولو نه ښه بحث په بدایة المجتهد کې ابن رشد رحمه الله کړی دی، او هغه هم دا خبره ثابته کړې ده چې په دې آیات کې لامس ملامسه من الجانبین، او من الجانبین چې لمس راځي نو دا د جما په صورت کې راځي، په غیر صورت کې اصل لمس بالید خو نه دی. لامستم چې کوم ملامسه ده نو د هغې حقیقي معنا جما ده، ځکه دا د طرفینو نه لمس او د طرفینو نه لمس دا په جما کې راځي. او دا کوم چې لمس راغلی دی لمستم په د مجردو نه په غیر د الف نه، وایي د دې معنا به موږ د دغه روایت مشهور چې کوم په الف سره دی د هغې روایت موافق په جما باندې حمل کړو، او د هغې ډېر دلایل دي. یو دلایل د هغې دا دی چې که سړی په دې آیات کې په خپله سوچ وکړي نو په دې آیات کې وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، دا حکم خود حدث اصغر راغی چې تیمم وکړئ، دې کې تیمم راغی د حدث اصغر نه. صحیح ده که نه؟ اوس که دا منګه لمستم النساء په حدث اصغر باندې حمل کو چې دا لاس بالید باندې لمس د ښځې وکړي دا هم حدث اصغر شي، نو بیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا صرف او صرف تیمم جایز په حدث اصغر کې، په حدث اکبر کې خو رانغی که
د دې آیات نه او کومنګه دغه جاء احد منکم من الغایط دا په حدث اصغر حمل کو او لا مستم د ملامسین والو د جمانه دا په حدث اکبر حمل کو نو تیمم لکه څنګه چې د سنت صحیحه نه معلومیږي نو تیمم د دواړو نه راغی د حدث اکبر نه راغی او د حدث اصغر نه راغی لا مستم کې حدث اکبر شو او جاء احد منکم من الغایط کې حدث اصغر او دې کې حدث اکبر شو نو د دواړو نه په تیمم صعیدا طیبا ثابت شو نو د دې وجه نه چې قرآن کریم منګه داسې معنا وکړو چې دا تیمم عام شي نو هغه لامستم د ملامسین او د جمان اخیستل نورم دلته بدایت المجتهد کې علامه ابن رشد په دې باندې دلایل ذکر کړي دي چې حقیقي معنا د لامستم او د ملامسې هغه جما ده او تر دلته چې د جما معنا دغه ده بلکې اولام ده داسې نه ده چې ناممکنه ده چې موږ لاړ شو کوم معنا ته معنا مجازي ته او د ملامسې نه صرف او صرف دغه واخلو اوس دلته چې کوم حدیث دراوړی دی امام ترمذی رحمه الله په دې حدیث باندې لږ کلام کړی دی خو محققین او علما دا ثابته کړې ده په هغې کې مبارک پوري صاحب هم دی چې دا حدیث هم قابل د استدلال دی او په دې روایت باندې چې محدثینو کوم اعتراضونه کړي دي هغه اعتراضونو لره وزنه نشته ګوره دې روایت ته حدثنا قتيبة وهناد وابو كريب واحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وابو عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ورواية ابن ماجه کی راضي عن عروة ابن زبير عن عروة بن زبير نو دغه روایت صریح دی چې دا عروه مازنی نه دی لکه څنګه چې بعض علما ویل چې دا عروه مازنی دی او دا مجهول دی نه دا عروه ابن زبیر دی لکه دا ابن ماجه په روایت کې ان النبي صلی الله علیه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا قال قلت من هي الا انت وما ورته ویله چې هغه به هم دا ته وې ځکه ته د خپل حال بیانې قال فضحكت بي وخندل ځکه داسې حالاتو ذکر کول خلک یې د حیا څه ګڼي منافي ګڼي چې ما نه خاوند زه ښکل کړم او داسې کار یې ونه کړ یا دا ضحک داسې عایشې بیبي له راغی بلا اختیاره چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حسن معاشرت ورته رایاد شي محبت ورته رایاد شي نو په هغې وله خندا راغله دا حدیث اوس مستدل دی د هغه علماو چې څوک وایي لمس بالید چې دی دا ناقض الوضو نه دی خو امام ترمذي رحمه الله په دې حدیث باندې د دې ضعف بیانوي ګوره قال ابو عیسی وقد روي نحو هذا عن غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم والتابعین چې غیر ناقض دی لمس دا قول د سفیان ثوری دی دا قول د اهل کوفه دی دوی وی لیس فی القبلة وضوء پکې نشته وقال مالک بن انس او مالک ابن انس چې دا هغه په نسب باندې ورپکې دا قیدم دی چې دا به اجنبیه وي او مس به بالشهوتي کبیره به وي نو انس او اوزاعي او شافعي او احمد اسحاق مسلک دوی دا راخیستی دی چې فی القبلة وضوء په قبله کې وضو ده دارنګه هر لمس د ید چې دی په دې باندې څه شی دی
وضو ده. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. امام مالک د دوی مستدل یو روایت د امام موطا امام مالک یو روایت د ابن عمر رضی الله عنه راغلی دی او هغه کې داسې دي چې ابن عمر به ویله چې قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. خدا قول د چا دی؟ ابن عمر رضی الله عنه دی. وانما ترک اصحابنا حدیث عائشة. امام ترمذی وی زمنگا اصحاب الحدیث دا روایت باندې عمل نه دی کړی او هغه د دې وجې نه دی کړی في حال لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وي دا روایت صحیح نه دی. اوس څنګه صحیح نه دی؟ نو سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. شبه لا شيء دا الفاظ دي د تضعیف، چې دا حدیث اسی یو شبه دا لا شيء معنا هیڅ دلیل دا نه دی. دا قول د سعید د یحیی بن سعید القطان او په دې باندې چې سړی وګوري چې دا ولی نو وی دا خو یو د دې وجې نه چې حبیب ابن ثابت سمع د عروه نه ده شوي، یو افتراس پیدا شوی دی. بعضې علماو پیدا کړی دی چې دا عروه مزنی مراد دی او عروه مزنی مجهول دی. نو دا دواړه اعتراضونه چې په دې روایت باندې شوي دي دا صحیح نه دي. دا خبره بلا دلیل ده چې حبیب ابن ثابت چې دی د روایت د عروه نه دی ثابته. دا خبره بلا بلکې دا د یو زمانی دی او حبیب ابن عروه چې دی دا معروف په تدلیس باندې نه دی بلکې ثقه دی او د عایشې بیبي نه دویم د عروه نه مخکینی کسان چې هغه صحابه دي د هغې نه هم روایات راغوستي دي حبیب ابن ابي ثابت. نو دا اعتراض په حبیب ابن ابي ثابت باندې چې د عروه سره ملاقات نه دی شوی دا صحیح نه ده، بلکې د مخکینو د صحابو نه روایات را نقل شوي دي لکه ابن عمر نه، ابن عباس نه، انس نه، او دا عروه خو وروستنی دی. دغه رنګه دا اعتراض چې چا کړی چې مزنی دی دا عروه نو دا هم صحیح نه دی، بلکې د ابن ماجه په روایت کې په خپله راغلی دی چې دا عروه ابن زبیر دی او عروه ابن زبیر اتفاقا صحیح دی قوي دی. وقد روی دام امام ترمذی رحمه الله یو سند بیان کړی دی د دې حدیث بل چې ابراهیم تیمی هغې کې روایت کوي د عایشې بیبي نه او ابراهیم تیمی سمع نه ده ثابته نو روایت مرسل دی. نو ټیک ده که د ابراهیم تیمی سمع نه ثابته نو مرسل روایت دی، خو دا مرفوع روایت چې دی دا خو صحیح دی د سند په لحاظ سره. دا مبارک پوري صاحب هم ویلي دي وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا. دا روایت وی کمزوری دی هغه دی وجه نه چې ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشه وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. دا د امام ترمذی رائے ده چې نور علماو د دې سره موافقت نه دی کړی چې په دې باب د عدم نقض کې ګنې کوم روایات صحیحه نشته، بلکې په دې باب کې صحیح روایتونه شته دي او هغه صحیح روایتونه هغه وایي درې روایات دي په دې باب کې صحیح چې هغه دلالت په دې باندې کوي چې دا لمس بالید
دا ناقص نه دی د وضو دپاره. یو د هغه روایاتو نه چې امام بخاري او مسلم دواړو نقل کړی دی هغه روایت دی د عایشې بیبي چې کنتو انامو بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجدا غمزنی نو زه به فقبضتو رجلی ما به پښې راخ کدلې داسې ځان ته و اذا قام بسطتها او چې رسول الله به پاڅېده بېرته به مې پښې وغځولې. اوس دلته غمزني راځي زه بیا اوس کونډلم نو ګوره لمس بالید راغی که نه او رسول الله په مانځه کې دی. اوس دې باندې بعضې علماو که دا وایي چې نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به څادر کې لاس تاو کړی و دا ټول تکلفات دي. نو معلومیږي دا چې دا حدیث صریح دی په دې باب کې چې لمس د مرئي لا ينقض الوضو. دغه رنګه دویم حدیث چې دی هغه امام نسائی رحمه الله نقل کړی دی صحیح سند سره د عایشې بیبي نه چې عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يصلي واني لمعترضه بين يديه اعتراض الجنازه حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله. وایي زه بیا مخې ته پرته وم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله اراده وکړه چې ویتر وکړي زه بیا په پښه وخوځولم چې پاڅېږه ته م راسه ودرېږه مونځ وکړه. نو ګوره دلته صراحتا وایي چې مسني برجله پښه بیا ماله راوړله. نو وګوره لمس د سړي ښځې لره ناقض الوضو نشي. دریم روایت هغه روایت دی چې مسلم نقل کړی دی د عایشې بیبي نه او په هغې کې داسې راځي فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة من الفراش. یوه شپه مې وایي لاس وو رسول الله زما سره شپه وه چې لاس مې وو رسول الله وسلم نه و. وایي زما زړه کې زر رال چې راتکاري د بل بیبي کوټې له به تلې زما زړه کې داسې شک پیدا شي. وایي فلتمسته زر مې دا لاسونه داسې وال. وایي فوضعت یدي علی باطن قدمیه نو ما چې لاس وو دا لاسونه مې لګېدل د رسول الله د قدمینو په باطن باندې. قدمینو باطن خو پېژنې دا لاندې تلو باندې مې وله لاسونه لګېدل او دا داسې ودرولي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پروت و هما منصوبتان. نو رسول الله خو ورته وویل څه کې اودس دې علامات. نو دا ټول روایتونه دا مستدل دي د دې چې دا لمس بالید چې دی دا ناقض الوضو